مونږ چې د پریویس چې مونږ د انسولین په باره کې خبره کړو چې انسولین چې د ډسکوري دا غي څنګه شو یا چې مطلب دا غي اکټینګ سودا ټول مونږ ډیسکس کړو. اوس راځو د انسولین چې کوم دی ویروس انسولین پریپریشن په باره کې مونږ خبره کوو. ویروس انسولین پریپریشن چې په هغه کې اولنې زم سره چې کوم دی ریپیډ اکټینګ انسولین پریپریشن دی چې په هغه کې زم سره لیسپرو او اسپارت چې کوم دی په دې دوه نومونو باندې راځي. اوس په دې ریپیډ اکټینګ انسولین کې چې دی چې دی زموږ سره کم د غرض یو لیسپرو دی یو اسپارت دی. صحیح ده. اوس دې ته مونږ چې دی په دې وجه باندې ریپیډ اکټینګ انسولین پریپریشن په دې وجه چې دی کم د اکشن چې کم دی انسټ چې ته مونږ وای دا ډیر زیات چې دی زر کوي. یعنی مطلب 10 to 15 منټس کې دنه خپل اکشن دی شو کوي. نو په دې وجه باندې ته ریپیډ اکټینګ انسولین وای. نو دا یاد ساتئ. دویم چې کم دی شارټ اکټینګ کې چې په هغه کې هیمولین آر دی. نو دا چې کوم وګورئ دا هیمولین آر چې کوم دی دا د ریپیډ اکشن په نسبت لږ سلو دی. مطلب دا لږ شان سلو چې دی خپل هغه اکشن چې دی یعنی انسټ چې دی هغه شو کوي. بیا دریم چې کم دی نو هغه زموږ سره د انټرمیډیټ چې نو دا انټرمیډیټ دی ته په دې وجه باندې چې نه خو دا ډیر زیات تیز دی نه دا ډیر زیات سلو دی. مطلب دا درمیانه دی. نو په دې وجه باندې ته انټرمیډیټ وای. او په دې اگزامپل چې دا زموږ سره هیمولین ان دی. نو دا درې ونه خبرې یاد ساتئ دا په ام سی کیوز کې راځي. څلورم نمبر چې دی لانګ اکټینګ چې کم دی نو په هغه کې زموږ سره لینټس چې کم دی یا لیویمیر چې کم دی دا زموږ سره چې دا زموږ سره په لانګ اکټینګ کې راځي. او کوم وګورئ د ډیوریشن اف اکشن چې دی اثر دا د لانګ ټایم لپاره دی. او د نه علاوه کوم وګورو بل زموږ سره چې کم دی پنځم نمبر پای کې د انسولین کمبینیشن پریپریشن چې ته مونږ وای پریمکس وته هم مونږ وای. نو دا پریمکس دی ته په دوی باندې چې په دې کې زموږ سره چې دوه ټایپ اف دغه چې کم دی هغه سکیږي مکس کیږي. نو په ام سی کیوز کې دا هم راځي ته انسولین کمبینیشن پریمکس وته ولې وای. نو انسولین پریمکس کمبینیشن دی ته په دوی وای چې زموږ سره کم د هیمولین کم انسولین دی چې کوم په انجکشن فارم کې ورکو. نو په دې کې 30% کوم وګورو په دې کې شارټ اکټینګ یا چې دی زموږ سره ریپیډ اکټینګ یا ته مونږ فاست اکټینګ وای. دا پکې زموږ سره موجود دي. او دا 70% چې په دې کې زموږ سره انټرمیډیټ دی. نو په دې وجه باندې ته 30/70 وای. دا خبره یاد ساتئ چې اکثر دا په انجکشن هم لیکلي یا په ټابلیټ باندې لیکلي یا د سی چې زموږ سره په دې انجکشن باندې لیکلي. څوک تاسو کې چې مطلب دا 30/70 ولې دی. نو 30/70 مطلب دا لري زموږ سره چې 30% چې دی په دې کې خو بیا شارټ اکټینګ یا ریپیډ اکټینګ انسولین یا په زموږ سره ته مونږه فاست اکټینګ هم وای یا په 30% بدای او 70% چې هغه به زموږ سره انټرمیډیټ کم دغه چې دی هغه به را سره. اوس د دینه راځو دی چې مطلب زموږ سره چې شارټ اکټینګ چې دی او لانګ اکټینګ چې دی په دې دوانو کې فرق څه دی اثر کوي. نو کوم وګورو په شارټ اکټینګ کې او په لانګ اکټینګ کې دا فرق دی. ګورونه خدای یاد ساتئ دا خبره چې دی په ذهن کې کېدوي چې مطلب زموږ وګورو زموږ د جسم چې کوم دی زموږ په باډي کې چې دی نارمل چې کوم دی انسولین چې کم جوړیږي دا هم دا انسولین په شانتي چې کار کوي. اوس څنګه دا انسولین په شانتي کار کوي. نو څنګه چې موږ ویل کله چې موږ دا انجکشن چې دا موږ د انسولین چې کله موږ وکړو دا شارټ اکټینګ یا د لانګ اکټینګ نو زموږ په چې دا موږ څنګه ولګو زموږ په باډي کې څنګه زموږ سره پرندل انسولین دی. هغه پرندل انسولین چې دی د هم داغه په شانتي انسولین چې داغه په شانتي کار کوي. نو تاسو چې پرندل انسولین څه ته نو پرندل انسولین د زموږ سره کومه پرستیو ګور موږ یو چې دی کله موږ خوراک او یا موږ سسیز اخرو داغه پر رزلټ کې کتو ګور چې کله موږ خوراک یا سو کو داغه پر رزلټ کې څه کې زموږ سره ګلوکوز سیدا ګلوکوز راشي زموږ په وینه چې کوم د پاغه کې راشي. صحیح ده چې کله په وینه کې راشي په دغه ټیم کې زموږ چې کوم د پرندل انسولین دی دا خارج شي او راشي د بلډ ته چې کله د بلډ راشي په بلډ کې چې دنه کم زموږ سره د خوګو دا مقدار دی د سکه دا مینټین ساتي مطلب دا کنټرول ساتي. صحیح ده د پرندل انسولین کار دی. نو کله چې موږ دا ډرګز ورکو نو بیا سکه کې زموږ سره د دې لکوس پرس کې یو پیشنټ دی چې هغه ته شوګر شوی او هغه موږ چې دا شارټ اکټینګ یا لانګ یا فاست اکټینګ یا چې کوم دی ریپیډ اکټینګ انسولین د لمونږ ورکو چې کله دا مونږ د لور کو مطلب د چې مطلب یو پیشنټ دغه خوراک وکړي د خوراک نه بعد چې بیا مونږ د لور کو چې څنګه د انسولین د لمونږ ورکو نو ته مونږ پرندل دغه د پوست پرندل انسولین چې کوم دی هغه خارج شي. مطلب دا انسولین چې کله مونږ وو نو په باډي کې پوست پرندل انسولین چې کوم دی هغه خارج شي. چې کله هغه خارج شي داغه په رزلټ کې زموږ سره پوست پرندل انسولین چې دی چې کله مونږ یو پیشنټ خوراک وکړي داغه په دوران کې مونږ شلو کو دا پرندل انسولین چې کوم دی هغه خارج شي. چې کله دغه مونږ وو انسولین نو هغه پرندل انسولین خارج شي. چې کله هغه پرندل انسولین خارج شي نو هغه شل کې داغه په نظر رزلټ کې زموږ سره پوست پرندل کم ګلوکوز چې ول دی پاغه باندې اکټینګ وکي. یعنی مطلب د خوراک نه بعد چې کم ګلوکوز په وینه کې راځي هغه ته موږ پوست پرندل ګلوکوز وایي. دا په ام سی کیوز کې راځي دا یاد ساتئ. نو چې کله موږ دا دغه ورکو نارملی نیچرل کته وګوري چې کله به موږ خوراک وکړو دغه پرندل انسولین چې دغه سیکریټ فل هغه براله بلډ ته هغه به چلو کو هغه به د ګلوکوز لیول کنټرول کوي. اوس په باډي کې چې د ګلوکوز چې انسولین صحیح جوړیږي نه نو موږ ول د انسولین ورکو. چې کله د انسولین ته موږ سبکوټینس ورکو نو دا سې چلو کې دا لاړ شي هغه زګیتا
په هغه ځای کې چې کوم دی پوسټ پرنډل انسولین چې کوم دی هغه خارج کی چې کله هغه خارج شي نو د هغې په رزلټ پرنډل انسولین خارج کی چې کله پرنډل انسولین خارج شي نو د هغې په رزلټ کې زموږ سره پوسټ پرنډل چې کوم ګلوکوز راغلی دی هغه ګلوکوز چې لکه هغه دی کنټرول کوي مطلب د خوراک نه بعد چې کوم شوګر راشي په وینه کې دی څه کوي دی هغه کنټرول ساتي. یا څه دویمه خبر په دې کې دا ده چې یوزولي که مونږ وګورو نو شارټ اکټینګ چې دی او لانګ اکټینګ چې دی دا مونږه چې دی داسې چل کوو چې دا لانګ اکټینګ سره هم ورکوو صحیح ده او یا چې دی مونږ کله کله دا د انټرمیډیټ سره هم چې دی په کمبینیشنز کې ورکوو په دې وجه باندې ورکوو که اوس مونږ وګورو نو کوم دا لانګ اکټینګ چې زموږ سره کوم انسولینز دي او کوم چې زموږ سره انټرمیډیټ انسولین دي دا دواړه په اصل کې زموږ سره بیزل انسولین دي. اوس بیزل انسولین چې دی الریډي ما تاسو ته ویل چې بیزل انسولین چې دی هغه مونږه څه ته وایو نو بیزل انسولین زموږ سره هغه وایي چې څنګه مونږ دا خبره کړو چې نارمل دا د باډي نه سیکریټ کیږي چې کله مونږ خوراک څه څیز وکړو نو په هغه ټیم کې څه کیږي زموږ سره چې دی نه سیکریټ کیږي او که تاسو خیال وکړئ مونږ په پریوس لیکچر کې ویل چې زموږ سره یو سیکریټري ویزیکلز دی په هغه کې په سټور پام کې چې کوم دی زموږ سره انسولین پر دغه پراته شوګرز دی او هغه بیا څه کوي هغه باډي چې کوم ده په خپل دغه باندې آهسته آهسته په قلاره بیا څه کوي هغه چې دی په خپل یو مطلب د هغې خپل یو سپیسیفیک ټایم دی تھرو آوټ د ډے چې دی هغه بیا څه کوي هغه رو په قلار چې دی هغه څه کوي مطلب خارجوي بیا نو دا د هغې هغه د بیزل انسولین چې دی هغې دغه کار نو کله چې مونږ دا ډرګ ورکوو نو اوس په دې کې زموږ سره دا لانګ اکټینګ چې کوم دی او انټرمیډیټ چې دا زموږ سره اصل کې څه دا بیزل انسولین دی را سره بیزل انسولین زوم دې ته هم وایي مطلب که مونږ وګورو چې کله په نهره باندې زموږ سره کوم د ګلوکوز لیول کنه هغه کنټرول کیږي زموږ سره هغه سو کنټرول کوي هغه زموږ دا بیزل انسولین کنټرول کوي ځکه چې دا زموږ سره په سیکریټري ویزیکلز کې دا په سټور فارم کې پراته یلته کې او دا چې کله بیا دا غزینه بعد راشي فاستینګ ګلوکوز چې ته مونږ کم کس چې لمونګه فاستینګ ګلوکوز لیول کمو نو دا غیر لپاره بیا مونږ دا چې د انټرمیډیټ یا لانګ ټرم دغه چې کوم دی دا وته مونږ ورکو چې هغه چلو کې دا اصل کې دوانه بیزل انسولین دی نو هغه راځي هغه بیزل انسولین هغه په شانتي اکشن کوي څنګه چې زموږ په باډي کې نیچرل نارملی بیزل انسولین سیکریشن وکړي دا قشانتي دا هغه شان سیکریشن دی کوي یعنی مطلب د خبرداري چې کله زموږ سره وینه دا په وینه کې زموږ سره چې د فاستینګ په وخت کې چې کوم زموږ سره شوګر موجود دي صحیح ده په وینه کې نو هغه چې دی کله کنټرول کوي نو هغه ته موږ صحیح بازل انسولین ورته وایو صحیح ده نو یا دې ته مونږ چې دی بیک ګراوند انسولین ورته هم مونږ وایو صحیح ده نارملی که مونږ وو دا زموږ په وجود کې چې دی موجود څنګه چې ما تاسو دا خبرو کو چې دا څه کېږي دا بیزل انسولین دا په قلار څه کوي تر د ډې چې دی د خپل یو سپیسیفیک ټایم دی او د په هغه طریقه باندې څه کوي خپل دغه چې دی خارج کوي نو دغه شان چې کله مونږ د انټرمیډیټ یا لانګ یا انټرمیډیټ ورکو یا مطلب لانګ اکټینګ چې کوم انسولین دا مونږ ورکو نو دا هم د دغه انسولین د بیزل انسولین په شانتي کې کار کوي دغه په شانتي ورکوي او په قلار چې کوم دی څه کوي هغه فاستینګ کم ګلوکوز چې دی هغه کنټرول ساتي په څه کې په بلډز کې وس بل چې کوم دی یو خبر دا یاد ساتي چې کوم زموږ سره یو پیشنټ چې ریګولرلی هغه ته انسولین لګي نو دا هغه لپاره به مونږ دا ډرګ چې دا به مونږ څنګه ورکو دا به مونږ سبکوټینیس ورکو صحیح دا یاد ساتي انټرمیډیټ چې کوم دا ډرګ دي زموږ سره دا به مونږ سبکوټینیسلی ورکو چې کله دا مونږ سبکوټینیس ورکو نو دا به مونږ یاد ساتو چې 30 منټس په دې کې مونږ دا کوي مطلب یو کس دی چې هغه روټۍ وخوړل دا غې نه بعد څه چل دی دا غې نه 30 منټ مخکې به چې دی مونږه دا ورته لګو نو یو MCQ دا راځي دا یاد ساتئ دویم MCQ دا راځي مطلب ریپډ اکټینګ شو یا زموږ سره کوم شارټ اکټینګ شو یا ورته مونږ فاسټ اکټینګ انسولین وایي دا چې کله مونږ ایډمنسټریشن کوو نو دا به مونږ کله کوو نو دا به مونږ څه کوو چې کله یو کس چې دی هغه خوراک کوي مطلب ډوډۍ خوري نو یا به د هغې نه 15 منټ مخکې دا مونږ لګو یا به د هغې نه بعد 15 یا 20 منټ بعد دا مونږه لازم لګو په دې کې به مونږ څه کوو کوتاهي به نه کوو یا به 15 منټ مخکې لګو په ریپډ اکټینګ چې کوم دی یا شارټ اکټینګ یا چې ورته مونږ کوم فاسټ اکټینګ وایي دا یاد ساتئ دا به مونږه 15 منټ یا مخکې لګو یا به 15-20 منټ بعد کې لګو دې نه به خوا دې خوا نه اړو او دا بل چې کوم دی زموږ سره ریګولر انسولین کوم پیشنټ ته چې مونږ دا کوو انټرمیډیټ یا لانګ چې کوم دا به مونږ څه کوو 30 منټ چې کوم دی د هغې نه ډوډۍ نه مخکې به دا مونږ لګو ځکه چې دی بیا خپل ورک او کار شروع کړي د دې نه علاوه چې کوم دی بل چې کوم ټرل نمبر MCQ دی ریپډ اکټینګ او په یا ریپډ اکټینګ چې کوم دی زموږ سره انسولین هغه مونږ په دې وجه باندې څه کوو هغه مونږ ایډمنسټریشن چې دا کوو هغه انټراوینس کوو دا هم یاد ساتئ چې په MCQs کې راځي چې هغه کم یو انسولین دی چې هغه مونږ لګو او هغه مونږ څه کوو انټراوینس مطلب هغه مونږ په رګ کې لګو نو انټراوینس چې دی په رګ کې مونږ کم لګو ریپډ اکټینګ کوم انسولین چې هغه مونږ څه کوو په رګ کې چې دی دا مونږ لګو دا خبره چې دی یاد ساتئ د دې علاوه کوم مونږ وګورو بل MCQs د پاره دا خبره هم یاد ساتئ چې کوم د انټرمیډیټ کوم اکټینګ انسولین دی نو دا مونږ په دې وجه باندې لګو چې زموږ سره کوم دا بیزل انسولینز دی کنه د هغه کنټرول ساتي که تاسو وګورئ نارملی زموږ په باډي کې بیزل انسولین سیکریشن به کېدو کنه هغه نارمل فینامین او نارمل یو نیچرل پروسس او چې کله هغه زموږ سره ډسټرب شو نو بیا مونږ د هغې دپاره څه کوو مونږ انټرمیډیټ انسولین لګو نو که په MCQs کې راشي د بیزل انسولینز د کنټرول کېدو دپاره مونږ کم انسولین لګو
آرټیفیشلی هغه زموږ سره انټرمیډیټ اکټینګ والا کوم انسولین چې هغه مونږ کول ولګو پیشنټ ته نو هغه لاړ شي کوم دا بیزل انسولین چې کوم دی هغه په کنټرول کې ساتي صحیح دی مطلب په بلډ کې چې کوم زموږ سره ګلوکوز راځي هغه نارمل ساتي مطلب نه هغه ډیر سیوا کوي هغه نه ډیر کموي او دا مونږ بیا څه کوو سپورټینز لګو بل چې کوم دی انټرمیډیټ چې کوم دی دا هم یاد ساتئ چې انټرمیډیټ چې دی هغه مونږ هغه کس ته لګو چې کله زموږ سره یو پیشنټ راشي مطلب ایمرجنسي کې راشي او هغه چې دی های بلډ شوګر ورته شوی سي مطلب بې انتهایی شوګر لیول چې دا ډیر زیات سیوا شوی هغه مونږ کمول غواړو نو د هغې لپاره بیا مونږ دا لګو اوس د هغې دپاره مونږ کم لګو چې کله یو پیشنټ چې دی د هغه های شوګر لیول راغی مونږ ته پته لګي چې مطلب د شوګر لیول ډېر زیات سیوا دی او دی خرابېږي نو د هغې دپاره بیا مونږ څه کوو شارټ اکټینګ او لانګ اکټینګ انسولین چې کوم دی د دواړه مونږ بیا څه کوو په کمبینیشنز کې ورته لګو مطلب شارټ اکټینګ ورته مونږ کوو لانګ اکټینګ ورته مونږ کوو د هغې سره چې کوم د ایمرجنسي کم شوګر لیول ډېر زیات سیوا شوی مونږ یې راکمول غواړو دا پکې کم شي دا په ایم سی کیوز کې راځي یاد ساتئ د دې نه علاوه انټرمیډیټ چې کوم دی او لانګ اکټینګ چې کوم دی دا په هغه دغه باندې مطلب د هغه خلک چې کوم انسولین انجکشنز باندې دي کنه نو هغه کسان ته موږ څه کوو انټرمیډیټ او لانګ اکټینګ والا چې زیات تر لګو ځکه چې بدی کې زم سره کوم د بیزل انسولین چې کوم دي دا غي د کنټرول کېدو د لپاره موږ لګو چې هغه موږ ورکو ته چې بیزل انسولین چې دا هغه کنټرول کیږي دا غي پر ریزلټ وزم تر څه کیږي د بیزل انسولین کار بسو هغه بزم سره فاستینګ ګلوکوز لیول چې کوم دی هغه به کنټرول ساتو نو چې کله موږ دا انټرمیډیټ یا دا لانګ اکټینګ انسولین چې کوم دی دا موږ ورکو د پیشنټونو دی لاړ چې هغه بیزل انسولین چې کوم دی په کنټرول کې وساتي چې کله هغه په کنټرول کې وساتي دا غي په ریزلټ کې ډایرکټ چې دی زموږ سره چې کوم فاستینګ ګلوکوز دی په بلډ کې هغه شي کنټرول شون دا په ام سی کیوز کې راځي یاد ساتئ د دې علاوه چې دی مونږ کوو ګورو نو کله چې دی مونږ د انټرمیډیټ سره چې کوم دی شارټ اکټینګ والا کوم دغه چې دی دا انسولین دا هم چې دی استعمالو یا مطلب د خوراک په ټایم کې صحیح ده چې کله ایمرجنسي دغه یا دین علاوه کوم وګورو پرس کې نو دا هم یو خبره ده په ام سی کیوز کې دا چې کوم شارټ اکټینګ والا چې کوم دی او زم سره چې فاست اکټینګ والا دی یا ریپډ اکټینګ والا نو دا کوم انسولین چې کله مونږ وکړو د خپل یو پیک پلازما دی مطلب دا پیک ته رسي صحیح ده د خپل یو سپیسیفیک ټایم دی چې په هغه کې څه کې په بلډ پلازما ته چې په هغه کې په پیک ته رسي دا باقي نور چې کوم دی لانګ اکټینګ والا چې کوم دی یا زم سره نو دی کې چې په دې کې دا قسم څه چې دی په پیک پلازما یې راغته رسي اوس زموږ سره چې بل کم 4 نمبر دی لانګ اکټینګ انسولین پریپریشن چې کوم دی په دې کې لینټس دی او لیویمیر دی را سره اوس لینټس او لیویمیر چې کوم دی د دوی اکشن چې کوم دی زموږ سره مطلب سلو دی د دې کوم انسټ تو ګور دا زموږ سره دی مطلب سلو دی ډیر زیات ټایم چې دی هغه اخلي صحیح دی مطلب د انټرمیډیټ چې کوم دی دا غي په نسبت هم دی سره مطلب دا غي نه هم دی سره یعنی سلو دی او د ډیوریشن هغه چې کوم دی هغه سره شارټ دی نو په دې وجه باندې په دې کې سپیک دغه نشته مطلب د خپل پیک پلازما چې دی هغه نه رسېږي څه کار کوي په قلار چې دی آیسته چې دی راځي او خپل لغه سکه سیکریشن کې مطلب تر ډډې چې موږ تاسو خبره کړو چې سپیسیفیک یو ټایم دی په هغه کې سکه هغه خپل لغه چې دی هغه په قلار سیکریټ کوي د کم چې زموږ سره دغه دی د ویزیکلز ول سیده د هغه کې زموږ د پسټور پام کې پراته ورکن سیکریټری ویزیکل چې پای کې پسټور پام کې پراته او دغه بیزل زغه چې کم دی هغه سکه هغه له دغه ور کوي اکټینګ او په قلار چې دی هغه دا کوي د دې نه علاوه چې کوم دی دا لانګ اکټینګ والا پریپریشن کوم انسولین چې دا مونږ د پرولانګ هایپوګلایسیمیک کم دغه چې دا افیکټ چې مونږ غواړو دا دغه لپاره مونږ ورکو یا مطلب چې کوم دی بیزل کنټرول چې ته مونږ وایو دا دغه لپاره چې دا مونږ ورکو په استعمال کې راولي یا زموږ سره هغه پیشنټ چې هغه صحیح بار پاستینګ بلډ شوګر چې کوم دی دغه لپاره دا مونږ ورکو چې دا کم پاستینګ بلډ شوګر دی چې هغه موږ کو مینټین وساتو پر هغه کې ځکه چې دا ور مونږ ورکو دی بلډ شي بیزل کنټرول بیزل انسولین چې کوم دغه کې هغه په کنټرول کې راول چې هغه په کنټرول کې راول دغه پر ریزلټ کې به ډایرکټ سکیږي اکټینګ باغ کوي په فاستینګ بلډ شوګر باندې مطلب هغه بس کوي او دا به موږ سکو سپورټینسلی به ورکو وس 5 نمبر لرازو انسولین کمبینیشن یا پریمکس وته مونږ وایو انسولین کمبینیشن پریمکس دی ته وي چې په دې کې زم سره اگزامپل دی هیمولین چې 70 بای 30 بای 70 دی نو د 30 او د 70 مطلب اوس دا سره اندام په ام سی کیوز کې راځي نو کوم وګورو انسولین کمبینیشن پریمکس دی چې مطلب په دې کې مونږ دوا انسولین چې کم دی هغه مونږ سکو مکس کو پکې مطلب 30% چې کم دی هغه مونږ ریګولر انسولین راوالو یا شارټ اکټینګ شو یا ریپډ اکټینګ یا وته پاستوم وایو اوس 30% چې دی ګور دی شارټ اکټینګ تا یا دی ریپډ اکټینګ تا یا دی پاست اکټینګ تا د ته مونږ چې دی ریګولر انسولین وایو 30% دا را واخلي او 70% چې کم دی نو باقي انټرمیډیټ اکټینګ انسولین چې کم دی هغه پکې موجود دي د دې نه علاوه یاد سم چل کوي چې 50% چې دی هغه انټرمیډیټ را واخلي او 50% چې دی هغه شارټ ریپډ ریګولر یا پاست انسولین ته موږ هغه را واخلي 50 بای 50 کی نو دا زموږ سره د ویروس انسولین کم پریپریشن چې دی دا هغه ډیټیلز دي چې موږ راکاو په دې کې کومه وګورو دا د انسولین هغه
دغه خی د انسولین هغه انسټ دی خی چې مطلب کم انسولین چې هغه مونږ ورکو دا هغه ریګولر انسولین دغه چې کم دی پیک پلازما دی یادې چې مطلب کم ډرګ چې دغه ډیوریشن څومره دی انسټ سي څومره دی یا کم د انسولین چې کله مونږ ورکو نو د دې ډیوریشن ټایم څومره دی په څومره ټایم کې دی چې خپل اکشن دا کې دا چارت اون چې کم دی هغه ول څه کړي شو کړي دا اوس په روان دغه کې مونږ ډیسکس کوو چې مطلب دا څنګه دی نو راځو ټایپس اف انسولین نو کومه ټایپس اف انسولین ته وګورئ نو ولنې کم ټایپس دي د انسولین زموږ سره سره په دې اولنی خانه کې لیکل چې انسولین ټایپس اکشن ان اپیرنس اوس چې دی په دې کې موږ دا راکاو چې د انسولین چې دی اپیرنس څنګه دی په کلر کې څنګه دی کلاودي دی که سپین کلیر دی که کرسټل دی که سره او د نه علاوه اکشن به موږ ګورو چې مطلب د اکشن چې دی څومره دی په دویم کې چې دی برانډ لیکل نیم لیکل چې مطلب جنریک نیم سره او برانډز نیم چې دا په سر راځي او د نه علاوه لیکل باسلز لیکل او بولس لیکل نو به لیکل چې مطلب ډوزینګ او شیډول لیکل چې مطلب دا بکل ورکو په څومره ډوز کې ورکو اوس دا بیسلز چې کوم دی او بولس نو دا په ام سی کیوز کې راځي یاد ساتئ چې بیسل او په بولس کې څه فرق دی نو بیسلز هغه چې مطلب فاستینګ بلډ شوګر کنټرول چې کله مونږه کم انسولین مونږه ورکو چې هغه زم سره کم فاستینګ بلډ شوګر چې دا کنټرول کوي زموږ سره هغه ته مونږه بیسلز وایو سیدا او چې کم بولس وال دي نو بولس دار چې مطلب کله مونږه خوراک وکړو د خوراک په وخت کې چې کم ډوز مونږه ورکو د انسولین چې مونږ په کیسه کو شوګر په کنټرول کوو هغه ته مونږه بولس وایو دا دوه خبرې چې دا یاد ساتئ وس راځو ریپټ اکټینګ ان لوګ لمو راځو نو ریپټ اکټینګ کم انسولین چې کم دغه ته مونږ وګورئ نه لوګ تا نو دا کم کلر چې دی اپیرنس دا بالکل کلیر دا ګوره په ام سی کیوز کې راځي دا خبرې چې دی دا یاد ساتئ چې په ریپټ اکټینګ چې دی ان لوګ داغه کلر چې کم دی هغه بالکل سی کلیر وي انسټ اکشن ته کوم وګورو 10 نوال د 15 منټ پورې د خپل اکشن کوي پیک پلازما کوم وګورو چې مطلب په بلډ پلازما کې د خپل پیک ته چې څنګه چې ما تاسو ته چې مطلب دا ریپټ او شارټ اکټینګ چې د پیک پلازما ده او دا بل چې کوم دی دا زموږ سره چې کوم دغه دا ایکسټندډ چې کوم دي زم سره یا لانګ وال چې کوم دي د خپل پیک پلازما وغیرہ نشته خو د ریپټ او د شارټ اکټینګ دام په سیکیوز کې راځي یاد ساتئ نو پر ریپټ اکټینګ کې کوم وګورو انسر چې د 10 نوال د 15 منټ پورې د سکی خپل اکشن کوي پیک پلازما کوم وګورو هغه 60 نوال د 90 منټ پورې د ډیوریشن کوم وګورو نه 4 نوال د 5 هاورز پورې د ډیوریشن دی مطلب د 4-5 غنټو پورې د اثر لاغه نه بعد د اثر ختم شي برند نیم ته کوم وګورو د زم سره په هیمولاګ باندې راځي په انسولین لیس پرو باندې راځي په نووا ریپټس باندې راځي او انسولین اسپارټ باندې راځي او دا مونږ چې دی کوم وګورو دا مونږ سره پار ورکو دا مونږ د بولس ته پار ورکو بولس سره یې مطلب دا مونږ په هغه ټیم کې ورکو چې کله یو پیشنټ ته شوګر دی او هغه پیشنټ چې دی هغه خوراک کوي د خوراک په وخت کې چې کوم ډوز مونږ ورکو هغه ته مونږ بولس ویندا به مونږ بولس ورکو یوزولي کوم وګورو دی چې یوزولي ټیکن رائټ بیفور ایټینګ یا آر ټو د لوور های بلډ ګلوکوز یعنی مطلب دی چې مطلب دا به کم ټایم کې ورکو چې کله مونږ خوراک کوو نو بیفور چې دی بیفور ایټینګ باندې مونږ ورکو یو افټر میل دی یو بیفور میل دی سیدا نو بیفور ایټینګ چې دا مونږ ورکو یا هغه پیشنټ چې هغه په ایمرجنسي کې هسپتال ته راشو دا هغه بلډ شوګر لیول چې هغه 22 یو شو یا مونږ سکو دا راکمو نو په هغه ټیم کې هم دا مونږ ورکو دویم چې کم دی زموږ سره هغه د شارټ اکټینګ چې د دې کومه شکل ته وګورو دا سره بالکل کلیر به زموږ سره د دې لا انسټ کومه وګورو 0.5 to 1 هاور دی و دا 0.5 to 1 هاور ځکه لیکل دی ګور چې کله دی مونږ ورکو نو په باز نیم پیشنټ باندې په 0.5 نوال تر باندې 1 هاور پورې په چا باندې په 0.5 کې یا په چا باندې دی په 1 هاور کې دی اکشن کوي نو په دې وجه باندې دی د ته چې دی دا 0.5 نوال د 1 هاور پورې دا ټایم ځکه لیکل دی نه لاو کوم وګورو پیک پلازما ته کوم وګورو دی پیک چې کوم دی خپل یو پیک ته چې رسي نو هغه زم سره 2 نوال د 4 هاورز پورې دی او ډیوریشن دا چې مطلب د 5 نوال د 8 هاورز پورې دی په باډي کې اثرات دا غنه باچ دی بیا ختم شي دی برانډ نیم چې کوم دی هغه هیمولین آر باندې راځي په نوولین جی یا ټورانټو باندې راځي او دا هم چې مونږه بولس ټایم کې چې دی هغه ورکاو بیا مونږ چې ټیک اباوت 30 منټ بیفور یا خدا چې دی مطلب چې کله ایټینګ دی کین نو سبق او بیفور 30 منټ به ورکاو یا چې کوم دی مطلب د سیوم یو پیشنټ دا هم چې کله زم سره پیشنټ راشي هسپتال ته ډیر ځات شوګر لیول چې دی هغه سیوای نو بیا دا غیر کنټرول کې دا پاره هم چې دا مونږ ورکاو دا یاد ساتئ چې زم سره کم ریپټ اکټینګ دی او شارټ اکټینګ دا دوانه سری دا بولس والا دی یاد ساتئ او کم انټرمیډیټ اکټینګ وال چې ناغه زم سره بیزلز وال دی او ایکسټندډ چې کم دی ناغه هم زم سره بیزلز وال دی صحیح دا او دا کم پری مکس وال چې دا زم سره په کمبینیشن کې دی یا به دا مونږه بیزلز ورکاو یا به دا مونږه بولس کې ورکاو سي دا خبره یاد ساتئ دا په ام سی کیوز کې پریوس ایگزام کې راغلی ول تھرد نمبر چې کم دی هغه زموږ سره د انټرمیډیټ اکټینګ وال چې انټرمیډیټ کده شکل ته مونږ وګورو دا به زموږ سره کلیر نه مطلب څنګه چې ریپټ او شارټ اکټینګ وال زموږ سره دغه کلر بالکل کاردو تک سپین کلیر وو دا به زموږ سره کلیر دا بل کوټ کلاوډي غونډي سی وریز ور کلاوډي غونډي بکیږي صحیح دا انسټ ته کوم وګورو د 1 نوال د 3 غنټو پور دین مطلب کله کله دا په 1 غنټه کې خپل اکشن شروع کی کله کله دا په 2 غنټو کې کله کله دا په 3 غنټو کې ځکه دا 1 2 3 هارز لیکل پیک پلازما ته کوم وګورو د انټرمیډیټ نو دا غوال د 1 د پایپ نوال د 8 هاورز پور دی مطلب د 15 غنټو نوال
د اتو غنټو کې د سکه خپل پیک پلازما راغی مطلب کم په بلډ کې چې پیک پلازما راغی بلډ پلازما چې د پای کې د دې کم پیک ته چې خپل دی رسي هغه څومره ټایم دی 5 to 8 hours دی د دې برانډ نیم ته کومه کو ناغه زم سره هیمولین ان دی را سره نوویلین جی ان پی ایچ دی را سره او دا هم چې زم سره د زم سره بیسز دی نو یاد ساتئ چې انټرمیډیټ چې کم دی او ایکسټنډډ دا زم سره بیزلز دی او کم دا شارټ او ریپټ چې کم دی د زم سره بولس دی وس دا بیزل چې کله دا مونږ ور کوم دی مونږ څه اپټن ټیکن اټ د بیډ ټایم یا خدا چې کله یو پیشنټ چې کم شوګر وته دی هغه چې کله د کیږي پاغه ټایم کې بوته کو یا ار ټویسټ ا ډیټ مورنینګ اینڈ بیډ ټایم یا چې دی سحر او چې کله دی د کیږي سحر ماخام چې دی مطلب د کېدو په ټایم کې دوه ټایم ورته کوم دا زم سره دا دغه چې دی د انټرمیډیټ دی درې سلورم نمبر چې کوم دی ایکسټنډډ لانګ اکټینګ چې انالوګ چې کوم دی یو ته مونږ ایکسټنډډ وای یو ته مونږ لانګ اکټینګ انالوګ چې کوم دی نو پاغه کې کوم وګورو د دې دا کلر به زموږ سره بالکل کلیر وي او دا به زموږ سره کلرلیس او انسټ ته کوم وګورو دا به ایگزیکټ 90 منټس یعنی مطلب دې کوم میکانیزم اف اکشن چې دې خپل اکشن چې شو کوي هغه به زموږ سره 90 منټس وي کدا نور ته مونږ وګورو ریپټ اکټینګ ته مونږ وګورو شارټ اکټینګ ته مونږ وګورو انټرمیډیټ ته مونږ وګورو نو د درې وانسري د زموږ سره دا د دې هغه ډیفرنٹ دي مختلف دي د 60 نوال د 90 پور د چا د 0.5 نوال د 1 هاورز پور د چا چې دی د 1 to 3 هاورز پور دی خو د ایگزیکټ د 90 منټس پور دی دا هر ټیم هر کله تو ورکې دی بس کار کې د ایگزیکټ چې دا 90 منټس برابر په ام سی کیوز کې دا هم راځي چې هغه زم سره کم انسولین دي چې داغه انسټ چې دی ایگزیکټ زم سره هر ټایم چې دی بار چې دی هغه هر ټایم مونږ ورکو څومره ټایم هم دی مونږ ورکو هغه بس هغه 90 منټس په هغه زم سره ایکسټنډډ لانګ اکټینګ انالوګ دی را سره په دې کې زم سره لینټس چې دی کوم برانډ نیم باندې راځي انسولین ګلیرګینز په نوم باندې راځي لیویمرز په نوم راځي او انسولین ډیټامرز کوم دی داغه په او دا مونږ سکو بیزز ورکو دا یاد ساتئ انټرمیډیټ او ایکسټنډډ لانګ اکټینګ چې دی دا بیزز ورکو د دې دغه چې کوم دی ډوزینګ شیډول چې هغه څنګه نو یوزولی ټیکن وانس ات ټوس ا ډے دا څه مطلب دا یوزولی چې موږ ورکو نو مطلب دا د ورځې یو ټایم چې دی هغه پیشنټ لګي اوس راځو لاست نمبر چې کوم 5 نمبر دی پریمکس چې کوم دی نو د پریمکس کومه شکل ته وګورئ دا زموږ سره کلاوډي دی نو یاد ساتئ چې د پریمکس او د انټرمیډیټ شکل چې دی هغه زموږ سره کلاوډي دی او دا باقي چې کوم دی ایکسټنډ چې دا هغه زموږ سره کلیر او د ایکسټنډ چې هغه زموږ سره دغه چې کوم دی ته کومه وګورو دا کلیر او کلرلیس به یو ریپټ او شارټ چې دا هغه زموږ سره بالکل کلیری خاص په پرمیکس کې د پرمیکس لمر د سنگل وایلز کومه وګورئ د زموږ سره په دې کې خپل یو پیکس ریشوز راغلي زموږ سره مطلب یو سنگل وایل چې دی پای کې موږ وګورو په برانډ نیم کې دی میکس 25 لیکن چې کوم موږ برانډ نیم والا په پرمیکس کې موږ راواله هیمولوګ والا میکس نو 25 نو 25 مطلب زموږ سره دار چې په دې کې زموږ سره 25% چې دا به زموږ سره شارټ اکټینګ یا کوم موږ چې وته ریګولر انسولین وای یا وته موږ ریپټ یا پاست اکټینګ انسولین وای دا به کې 25% زموږ سره دی او 25% چې دا به زموږ سره انټرمیډیټ دا موږ په ام سی کیوز کړی دا یاد ساتئ چې دا هیمولوګ میکس 25 ولي وي او یا دې ته د هیمولین 20/80 ولي وي یا دې ته هیمولین 30/70 ولي وي یا دې ته چې 10/90 ولي وي یا دې ته 20/80 ولي وي یا دې ته 30/70 ولي وي یا دې ته 40/60 ولي وي یا دې ته 50/50 ولي وي نو په دې په وجه په دې دا ریشوز چې دی پکې ډیوایډډ کړی دي دویم نمبر لازم هیمولین 20/80 نو کپوس په هیمولین 20/80 کې مونږ وګورو نو په دې کې 20% چې کم دی هغه زموږ سره شارټ اکټینګ یا چې وته مونږه پاست اکټینګ وای یا وته مونږه ریپټ اکټینګ وای دا به پکې زموږ سره 80% چې کم دی هغه به زموږ سره انټرمیډیټ اکټینګ وال شي دا به کې موجود په دې وجه باندې ته 20/80 وای دویم له راځو هم سر چې کم دی 30/70 and 30/70 الډی مونږ وی چې په دې کې به زموږ سره 30% ریګولر انسولین شارټ اکټینګ ریپټ اکټینګ یا پاست اکټینګ او 70% چې هغه به انټرمیډیټ اکټینګ او دا بل چې کم دی زم سره نوویلین جی ای چې کم دی هغه 10/90 د 10/90 مطلب دا دی چې 10% چې دی هغه زم سره ریپټ پاست یا شارټ اکټینګ انسولینی او د 90% چې کم دی هغه زم سره انټرمیډیټ اکټینګ والا انسولین زی دا به موجودي او دا بل چې کم دی زم سره 40-80 دا غنم د قسم مطلب دی چې زم سره 40% چې دی هغه زم سره ریپټ پاست او دا باقي چې دی 60% بدای 50/50 مطلب بدای چې مطلب 50% به انټرمیډیټ زم سره او 50% به یا شارټ یا ریپټ یا ریګولر چې وته مونږ وای انسولین یا مطلب پاستینګ اکټینګ وته مونږ وای دا پکې موجودي نو دا چې د زم ترسي د دې هغه برانډز دي او دا هغه دغه اوس د بیزلز دی کدا بولس کې دا کمبینیشن اف د بیزلز اند بولس اف انسولین دا به مونږه ډیپند ان کنډیشنز ته ګورو پاغه باندې کوم چې مطلب په کم ټایم کې ریکول دا به یا بولس دا کیږي یا بل چې دی زمو سره بسې بیزلز بای او دا چې کله مونږه ډوزیج شیډول ته ګون دا ډیپند ان دا کمبینیشن بای دا به موږ سره ډیپند کنډیشن به ګوري مطلب کوم یو ډاکټرز دی هغه به دا پیشنټ کنډیشنز ته ګوري هغه کنډیشن په بیس باندې بده ته سکه ریکمنډیشن بوته کوي چې دا 25/25 پکار دی کړه ته 20/80 پکار دی کړه ته 30/70 پکار دی کړه ته 10/90 پکار دی کړه ته 20/80 کړه ته 30/70 کړه ته 40/60 کړه ته 50/50 هغه به ډیپند ان د کمبینیشن باندې به خو بچا باندې هغه د پیشنټ کنډیشنز تم ګوري
نو دا زموږ سره د انسولین دغه ول ټایپس ول. اوس راځو اډوانس ریاکشن ټو د انسولین نن اوس د انسولین چې کوم دی دا اډوانس ریاکشن سره نو ګوره کوم وګورو هایپوګلایسیمیا به د کاس کوي یا چې د ویټ ګین د دې سره بس کېږي انسولین چې کوم پیشنټ کوي داغه به ویټ هم ګین کیږي او د دې علاوه چې کوم دی داغه به ویټ به څنګه ګین کیږي ګوره دا هم په ام سی کیوز کې نو ویټ به څنګه ګین کیږي کوم وګورو نارمل چې پیشنټ چې داغه په باډي کې نارمل انسولین او داغه جوړیږي نو سبا کېږي نارملی باغ ټیوټیم کې دی به ایکسرسایز هم کوي داغه ویټ به غټیږي نه خو کپرس کې پیشنټ چې هغه ته انسولین دغه کې نو هغه ته بیا هغه خو به ایکسرسایز یا دغه وسنه کوي کنه داغه سره کېږي داغه انسولین لیول چې داغه ویداوت صدا مشقت د مهنت نه چې داغه کېږي هغه کمیږي د انسولین په ذریعہ باندې د په باډي کې کېږي د انجکشن په ذریعہ کمیږي نو د سر چې کم دی داغه وجود کېږي رو بار بار چې هغه ټیږي نور هم ډیفرنٹ دغه چې کم دی کنډیشن چې داغه د لاسم ویټ ګین کړي شي هایپوګلایسیمیا وته لیکي هایپوګلایسیمیا د داسې کېږي چې یا خو چې زموږ سره چې یو پیشنټ دی چې هغه ته انسولین کې یا خو چې دا د انسولین پکې چې هغه مونږ سکو د ډوډۍ نه بعد ورکو یا چې هغه د ډوډۍ نه بعد ورنه کې مخکې ورکې د انسولین زم چې هغه مونږ د ډوډۍ نه مخکې ورکو او هغه چې مطلب ته هغه نه مخکې ورنه کې پاټیم باندې ورکو د एकदम اچانک زر چې هغه انسولین لیول راکم کې یا د سیزم سره هایپوګلایسیمیا په دیو ځبانې کېږي چې یو پیشنټ چې هغه ته مونږ ډبل وکوي مطلب یو پیشنټ چې هغه په هسپتال کې پروت یا په کور کې هغه ته پته نه دی نرس ته یا دی بلکس ته یا ډاکټر ته وغیرہ شي یو انسولین ورته شوی دوباره ته بیا وکړي چې به کېږي یو پځې هغه ته ډبل انسولین وشول چې ډبل انسولین وشول نو اچانک بس کېږي دا انسولین لیول چې هغه به راکمیږي نو د دې سره هم څه کېږي انسولین لیول چې هغه به کمیږي نو په دې وجه باندې موږ زیات تر پیشنټ ته چې کله تاسو یو مریض ته چې انسولین کوي انسولین وته وکي په خېټه کې دا هغه بیا څه کوي ریګولر به داغه مونیټرینګ کوي مطلب هغه ته به کم سے کم غنټه نیمه غنټه ګوري چې داغه طبيعت څنګه نو کې एकदम په دبان څه کېږي کپرس کې د پسر درد راځي یا د زړه درځي یا مطلب وجودي کمزوري کې یا په بیهیویر کې چینج راځي چې مطلب دردونه شول را باندې یا په لاس خو سره خو دې خو ګرځي نو مطلب دې خبر ده چې مطلب د وجود کې هغه ګلوکوز لیول چې دی شو هغه ډیر زیات چې دی هغه کم شونه بیا به موږ څه کو دا غیر پر موږ څه کو بیرش الټرنیټیو دغه ورکو یا به موږ ته آی وی ګلوکوز ورکو یا به موږ نور څه خواګه ماګ ورکو چې دا ګلوکوز لیول سره واپس را دغه شون دي سيزون ته ډیر زیات خیال ساتي چې کلم تاسو مریض لا دغه ورکوي انسولین دغه مانیټرینګ به کوي چې کله د پرس کې انسولین په سیوا کېږي یا د لیول ډیر زیات کمیږي ګلوکوز نو تاسو بس کوي دا غیر پر بیا الټرنیټیو دغه کوي وس reaction to the insulin was the insulin reaction سره hypoglycemia چې د hypoglycemia د څنګه کلاس کوي نو دوی چې can be occur following to unintentional injection of the large dose اوس د مطلب د unintentional injection of the large dose دا چې مطلب یو کس دا پته نشته چې مطلب د یو پیرا ډوز شو یا د پیشنټ چې هغه ته یاد نه شوګر مریض ول نه زیات تریری او هغه پسې کس راشي ته انسولین شوی دی چې ماته نه شي حالانکه ته شوی ته دوباره بل ورکړي دا لارج ډوز شو چې لارج ډوز شو او د لاس هم hypoglycemia کی یا د چې مطلب میسنګ میل د خوراک ونه کی یا مطلب مخکیم خوراک ونه کی یا د انسولین نه بعد د خوراک ونه کی دا د لاس هم چې داغه په وجود کې چې د خوراک دیونه کې ګلوکوز جوړ نشي یو دته الرجی د انجکشن ولګي په لار ډوز کې هغه خلی ولکم شو یا د چې مطلب د ډوډۍ مو نه خوري یا چې مطلب انسولین هم د ډبل وي وسره سره ریګولر وګورس ایکسرسایز دی ته مطلب ریګولر دی بار بار ایکسرسایز کوي هم د چې د ګلوکوز لیول کمی دي هایپوګلایسیمیا ته کیږي یا د چې زموږ سره چې د انسولین هم وي ډوډۍ هم دی خوري خو دې سره کوي وګورس ایکسرسایز کې مطلب بار بار چې هغه ډیر بنټي د حد نه سیوا ایکسرسایز کوي دا په رزلټ کې څه کیږي زموږ سره انسولین شوی د انسولین ولم چې هغه ګلوکوز لیول لا کمی دی سره بار بار ایکسرسایز کوي دا هغه سره ګلوکوز لیول لا کمی کوي نو هغه سو एकदम اچانک ډیر زیات لو شي نو هایپوګلایسیمیا زموږ سره وشي د هایپوګلایسیمیا سان سیمټمز لري څنګه چې موږ وی چې پلپټیشن دی پکې ټریمرز دی پکې ډیزنس دی پکې هډیک برازي بیهیویر کې به چینجز راځي او پټیک بوت راځي او ټریټمنټ به موږ دا کوو چې مطلب موږ وسکو بیا به چې کله د ټریټمنټ موږ کوو نو ماست به سکو دله به موږ سکو اورلی یا مطلب آی وی چې کم دی دته به موږ سکو ګلوکوز بوت ورکو ځکه چې په سیورل کیسز زموږ سره راشي نو په هغه به موږ سکو دا غي د ریورس کېدو لپاره چې زموږ سره د هایپوګلایسیمیا چې د هایپ مطلب دا سیوا شي زموږ سره دا غي لپاره به موږ چې آی وی یا ګلوکوز ورکو یا مطلب اورلی چې دا هغه ګلوکوز ته موږ ورکو نو دا ریاکشنز ول د انسولین چې مطلب د انسولین چې کوم دی هغه موږ ورکو دا غي بیا ریاکشنز څه دي نو دا زموږ سره دا غي دا